السلام علیکم د عوامي پیغام نیوز سره زه ام فدا محمد څنګه چې تاسو ګورئ نن چې د وابډا خلاف د عوام راوته د اف پی ای د کم ټیکسونه ناروا ټیکسونه چې کم لګېدلي دي عوامو له سرمن وایسته په دې سلسله کې د عوام راوته دی چې موږ څه چل وکړو یا ګېډې له برابر کړو یا چېرته ځان کور کرایه د ورکړو که څه چل وکړو دا بیلونه چې په موږ پسې نیمې نه زیات ټیکسونه لګېږي د دې خلاف د عوام دا مطالبه کوي چې دا ټیکسونه زموږ نه ختم کړي سواد چې د پری زون سواد ته او په دې کې دا ټیکس په کم قانون کې دوه لګوي دا خو په زموږ والي صاحب چې دا 2023 پورې دا ټیکسونه چې په سواد کې ماپ دي خو لیکن بیا هم هغې باوجود دا بار دا ټیکسونه راځي اوبه زموږ د سواد ته او ټول دغه زموږ د سواد ته بجلي زموږ د سواد نه پنجاب ته ورکړی کېږي او زموږ په سواد باندې دا ناروا سلوک کېږي زموږ سره نو په دې سلسله کې موږ د عوامو نه معلومات کوو چې دوی څه وایي تاسو نن راوته تاسو څه وایي په دې موږ د دې لپاره وایو چې روی موږ سره د وړو د پیسې نشته مزدوري نشته او روی د کور کرایه نه دی او د 4,000-5,000 روپۍ بیل دی ټیکس دی نو موږ د کم ځای نه موږ ته هم دي موږ ته څه طریقه وښایي چې موږ څه وکړو غلا وکړو ډاکه وکړو څوک مړی وکړو څه وکړو بچو له رزق پیدا کړو 600 روپۍ زما دیاړي ده دا ټیکسونه مکسونه دلته په سواد کې نه پخوا و نه پکې وشو او اوس دا نوي ټیکسونه شروع کړي او دا خلک ټول تنګ کړی دا ټیکسونه هم دي بیلونه هم ډېر بهتر سره دي دا به څوک ورکوي او هر سړی غریب دی وروره دیاړي مار سړی په دیاړۍ کې څه وکړي مخکې د بجلۍ بیل ورکړي که خپلو بچو له رزق راوړي څه چلي کار دی نو زمونږ شهباز شریف ته دا درخواست دی چې مهرباني دې وکړي زموږ د سواد نه دا ټیکسونه مکسونه ختم کړي او دا موجوده چې کوم ټیکسونه راغلي دي زما په جیب کې دا په خپل بیل پروت دی 4,500 روپۍ په دې کې په ما پسې ټیکس راغلی دی نو لکه موږ خو دیاړي مار خلک نو موږ به اخر دا لکه دې سره به کوو درخواست کوو چیرې د ملکن ډیویژن غونډ نه دا ټیکس ختم کړي دا زموږ زما پسې 8,000 روپۍ بیل دی او 4,000 پسې ټیکس راغلی دی نو دا چېرته موږ نشو برداشت کولی موږ غریبوالی دی موږ دیاړي کوو موږ په دیاړۍ کې 6,000 روپۍ بیل د کم ځای کې نه ورکوو نشته 6,000 روپۍ بیل به ما پسې راغلی زه 800 روپۍ ډېر پکې چې هغه کورونه هم بند دي خو په هغو پسې هم د 4,000-5,000 روپۍ بیل بالکل پسې راغلی دي موږ کرایدار خلک یو 15,000 10,000 د کور کرایه ده او 10,000 6,000 را پسې د بجلۍ بیل شو دا موږ نشو برداشت کولی صاحبه بس د دې بایجان خبرې صحیح دي زموږ غریبوالی دی زه اوس ټیلر یم زه 6,000 روپۍ د کم ځای نه وګورم تا اورې د بچي مې واړه دي کور مې ټیک ته خپل دی خو دا زه د کم ځای نه وګورم نو مهرباني دې وکړي د دې شي صدقه دې وکړي یا دې کم کړي ټیکس نامنظور 10 روپۍ بیل بر 10 روپۍ چې بر 8,000 روپۍ راوستي دي خدای دې تباہ برباد کی خلک تباہ برباد زما دا مطالبه ده چې ټول زمونږ د غریبانان چې مطلب 50 پسې 300 روپۍ بیل لا تو هغه پسې 6,000 روپۍ بیل لاغله دی او ټیکسونه پکې مطلب دی دا غزان 11,000 روپۍ په ما پسې بیل لاغله 4,000 روپۍ پکې ټیکس دی هلکه زما خو ضروره دا بیل هغه ټیکس چې کوم دی موږ ته نامنظوره دی ای ششرت او هغه پیخانې او دوبۍ او امریکا په دوغه کې زور زموږ نه وباسي ولې ادا کې کو بیل ادا کې کم شي ته کې پوه شوې دا بیلونه چې کم دي دا موږ ته نامنظوره دي د دې دا ټیکس دې ختم کړي دا ظلم دې ختم کړي په 1 روپۍ یو نټ هغې موږ ته په 17 لګولی ولې لګولی دی په 3,000 روپۍ بیلو هغه په موږ پسې 11,000 سواد چې کم دی پری زون دی دا ټیکسونه په موږ نشته ولې زموږ نه علي څه مسله ده موږ ته دا ټیکسونه د امپورټډ حکومت دې دا ټیکسونه ختم کړي زموږ غریب عوام دی په سواد کې نشته کارخانې نشته مزدوریانې نشته دا بیلونه دې ولې راځي دا دې په موږ پسې ختم کړو بسم الله الرحمن الرحیم تاسو دا بیل نه کتلی شئ زموږ د وابډا درخواست دی چې دوی کوم د اف پی ای لیکلی دی فیول پرایس ایډجسټمنټ چې دوی کوم لیکلی دی په دې موږ پوه کړئ دا څه شی دی دا دوی د بجلۍ په مد کې د تیلو په مد کې زموږ نه پیسې کټ کوي آلریډي دوی زموږ نه پټرول کې په مخه ریټ سیوا کوي په هغې کې پیسې اخلي موږ په دې باندې پوه کړئ اف پی ای څه شی دی دا سواد باندې لاګو دی او که نه دی لاګو تاسو قانون ګورئ چې په موږ باندې دا ټیکس شته او که نشته مهرباني وکړئ موږ په دې پوه کړئ موږ پر امن احتجاج کوو موږ تاسو ته خپل میسج درکو موږ په دې پوه کړئ زموږ نور څه مطالبات نشته موږ څه نقصان نه یو راغلي موږ په دې خبره مهرباني وکړئ پوه کړئ ډېره مننه به بسم الله الرحمن الرحیم زمونږ دا نننی احتجاج ډېر یو پرامن احتجاج دی د وابډا خلاف کم چې د وفاق سره تعلق ساتي د دې امپورټډ حکومت په دې عوامو باندې یو انتهایی غټ ظلم دی
ځکه چې زمونږ چې څونه بیلونه 1500 شپږ روپۍ به بیلي او 15 زره به پکې ټیکس وي نو ولې موږ د شهباز شریف په کوټه کې ناست یو یا دا حکومت چې دی دا زمونږ دپاره چې دغه موږ د دوکانداریان یو چې دوی به راځي او د ظلم انتها به کوي په موږ باندې یو انتهایی ظلم روان دی د ټیکس په شکل کې او د دې باوجود چې په دا سواد چې دی دا یو ټیکس فری زون دی د دې زمونږ معاهده شوې ده د مشرانو د هغې باوجود ته د کم قانون د لاندې په ما باندې دومره ټیکس راولې چې زما غریب عوام نن مجبوره دی د دې خلکو څوک په مزدوري کوي څوک په بچو له رزق وړي د هغو خپل ټایم راویستی دی دلته د روډونو باندې ولاړ دي د دې حکومت د لاسه زمونږ عوام دلته کې په روډونو پروت دی عوام باندې رحم وکړئ نور به څومره مونږ ځپوئ څومره به مونږ دردوئ د پاره د خدای د عوام باندې رحم وکړئ د دې ټیکسونو د پوري تور باندې زمونږ د وفاق نه دا مطالبه ده چې د دې تاسو حل راوباسئ او د دې عوام سره د دې ظلم نور بند کړئ